نبی ابن مسعود ته ویلو چې اے ابن مسعوده دومره مزي په دنیا کې به نه حاصلو. یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې د الله نبی پس مکه باندې ملاست دی. ترمذی کې 2327 نمبر روایت ده چې کله د الله نبی را پاسې د عبد الله ابن مسعود صاحب وی چې په کوم ازمکه باندې ملاستو د چټای او د پوزي هغه پړی د الله د نبی په بدن کې خلق شوی او نشانات په دې مټ باندې جوړ شوی چې په ساده ازمکه باندې ملاسته بس پوزي ځان ته خور کړل دي. عبد الله ابن مسعود چراغ وی قتل چې د الله د نبی په بدن کې د پوزیدا پړیان ختی دي یا د کجورو اډو کې لاندې پراتو د اغي داغونه په سرمن جوړ شوی دي. نو ورته یې د الله نبی خو خدنه ده چې زه یو پسته بستر جوړ کم او یو خپل بالغ جوړ کم نرم او ته پاغه باندې بیغم آرام کې. د الله نبی دا خبره خو نه کړه او د الله نبی ورته وی اے ابن مسعوده مالی وللدنیا زمونږ او د دنیا د یو بل سره سره ما انا فی الدنیا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. اے ابن مسعوده زما مثال خو پشان دی او سورلې والا دی پلار باندې سورلې والا رواني چې د نور نه تنگ شي نو چې کم ځای کې سوري ومونته لږ سات کینی او چې کله آرام وکینو بیا په خپل سورلې ته وروخیږي بیا څوک دا غونی سوري ته بشا ګوري یا افتنی مپس دا غسوري معلومات کوي نه کوي. د الله نبی وته فرمایي ما انا فی الدنیا الا کراکب زمونږ مثال خو په دنیا کې پشان دی یو سورلې والا دی. بس راغلو سوري ته ملګ ناس ته وکړو لاړو دغه د دنیا حال دی. د الله نبی فرمایي خپل ضرورت پورا کوا په یو معمولی اندازه کې چې ټیم قدرې پاسي. نور خو مونږ روان یو رز رز مو الله ته نږدې کیږي سکند سکند مو الله ته نږدې کوي رز او شپه تیریږي او الله ته ور روان یو نو زمونږ دنیا سره پاتې سړي. د الله نبی دومره د دنیا نه د اصله موړ دی چې دا عام پوزی د پاسه ځان ته قالین ځان ته نرمه بستر نه چي ځکه چې دا د دنیا ژوند ختمېدونکی دی. ما او تا کم قیمتي پرومونه پیدا کړی دي کم سپرنګان والا پومونه پیدا کړی دي اور کم ډبل بیډ هم دا غیره لپاره جوړ کړی دي اور بیا مو د لاندې باندې لپاره کم صادرونه او کم کمبل او کم تکیاګانې جوړې کړې دي. پاس سیلنګ شوی دی لانټر دی دیو خوا درته ایسی او ډیسی بجلی ده. مونږ دنیا جوړه کړې داسې ده چې د دې نه د چاتلو ته زړه نه کېږي. د الله نبی به دنیا جوړوله داسې چې زړه پکې ونه لګي او سادهګیري وشي.